أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة نساء شپږم سپارہ آیات نمبر 161 دی آیاتونو کې الله پاک جل شانه د یهودو باندې چې کوم دین موسوي سخت شوی دا غي وجه الله پاک جل شانه ذکر کوي یعنی مخکې الله ذکر کړل چې فبظلم من الذين هادوا پس په وجه د ظلم د هغه کسانو هادو چې يهوديانو حرمنا حرام کړیو علیهم په دوی باندې طیبات پاک سيزونه نو پاک سيزونه په الله پاک جل شانه د دې د ګناهونو د دې د سرکشۍ د وجنه الله پاک جل شانه په دې باندې پاک سيزونه حرام کړل او دا وته ځکه حرام کړل چې دې ډېر سرکشه شیو نو الله پاک جل شانه په دې باندې د دې د دین سخت دیني موسوي چې دا ډېر سخت او دا دې باندې الله پاک جل شانه د دې د ګناهونو د وجنه الله پاک دا دین سخت کو چې دې د سرکشي پری بني اسرائیل ډېر سرکشه کو نو دې ډېر سرکشي را واغستله نو الله پاک جل شانه په دیني موسوي چې کوم هغه په سخت احکامات پاغه کې چې کوم حلال شیزونو هغه په الله پاک جل شانه حرام کړل چې دی راه راست راشي او دی د دې سرکشۍ نه چې کوم دی راووسی حرمنا حرام کړي وبنګا علیهم بدوی باندې طیبات پاک شیزونه او حلت چې مخکې حلالو لهم د دوی لپاره چې مخکې حلالو خو الله پاک د دې د سرکشۍ د وجنه بیا حلال شیونه حرام کړل وبصدهم عن سبيل الله كثيرا او په وجه د من کول د دوی د لارې د الله نه د ډیرو خلکو یعنی ډیر خلک دي د الله پاک جل شانه د لار نه من کړی دي چې غیبه ایمان راوړو خودی به ورته تورات کې تحریف کړي وو د نبی علیه السلام صفات په ګډ وډ کړیو او دی به ورته چې دا هغه پیغمبر نه دی د کم پیغمبر د وجه نه چې موږ مدینه منوره ته راغلی یو دلته کې انتظار کو دا هغه پیغمبر نه دی نو د دې وجه نه به ډیرو خلکو په نبی علیه السلام باندې ایمان را نه وړو نو دا خلک دي د الله د لارې نه د الله د دین نه منع کړي واخذهم الربا او په وجه د اغستلو د دوی الربا د سود وقد نهوا او حال داو چې دوی منع کړل شي عنه د دینه یعنی یو ګناه د دې د سود چې دی به سود اغستو نو د سود اغستلو د وجنوم الله پاک جل شانه په دې باندې د دیني موسوي سخت کړو سود به اغستو حال دادې چې دی منع کړل شي وو د دې سود نه یعنی تورات کې د سود حرمت موجود او چې سود حرام دی خدای باوجود به کوم دی دغه يهوديانو سود کو او د سود نه باندې منع کېدل واخذهم الربا او په اغستلو د دوی الربا د سود وقد نهوا حال داو چې دوی منګل شي عنه د دې سودنا واكلهم او په خورلو د دوی اموال الناس د خلق مالونه بالباطل په باطل سره پناه حق طریقه به د خلق مالونه هم خورل د غریبانو او د حقدارو له حق نو ورکو د مالونه په چل ول باندې خورل واعتدنا الله وی چې دغه سزا په دنیا کې واعتدنا او مونږ تیار کړی دی للکافرین د کافرانو د پاره منهم د يهوديانو نه عذابا الیما عذاب دردناک دغه مخه ته سزا چې کوم تیر شو چې دی باندې الله پاک حلال شونه حرام کړل دین موسوی په سخت کو دغه د دنیا سزا وا
او د اخرت سزا ده چې واعتدنا للکافرین منهم عذابا الیما. الله وی موږ دغه يهوديانو د پاره د يهوديانو چې کم کافران دي دغه د پاره الله پاک وی موږ دردناک عذاب تیار کړی دی، دردناک عذاب بدی ته ورکول کیږي. لكن الراسخون في العلم دی آیاتونو مبارکو کې اوس د هغه يهوديانو ذکر دی چې کم يهوديان د يهودیت نه اسلام تراغلي دي، یعنی عبد الله بن سلام رضی الله عنه، حضرت اسید رضی الله عنه او حضرت ثعلبه رضی الله عنه او دغه رنګ د دې سره لږ کسان نور د دې سره موجود چې هغوی د يهودیت نه اسلام تراغلي او دغه وجه دا و چې دغه په زړونو کې عناد او ضد نه د عبد الله بن سلام رضی الله عنه یا د چې کوم ملګریو دی د الله د دې وجه نه ایمان نصیب کړو چې د دې په زړه کې عناد او ضد نه خو نه خبر و چې دا د الله پیغمبر دی، خو چې کله ورته پته ولګېدله نو دا اهل علم وکنه نو چې پته ورته ولګېده نو فورا په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان راوړ. او دا نور چې کوم يهوديانو د دې په زړه کې بغض و ضد و عناد و د دې وجه دې ایمان شروع. ابو جهل او حضرت عمر رضی الله عنه د دې دواړو نوم عمر، د ابو جهل نوم عمر بن هشام او د عمر رضی الله عنه نوم عمر بن خطاب. نبی علیہ السلام دعا وغوښتل الله پاک عمرین ته یو سره یو ته چې کوم دی په اسلام ته په عمرینو کې په یو سره عزت ورکړي، مطلب دا چې په عمرینو کې یو مسلمان کی. نو الله پاک جل شانه دعا د حضرت عمر رضی الله عنه په حق کې قبول کړله. وی دی کې یو وجدا علما لګي چې دغه د الله یو دا رازو چې عمر بن خطاب حضرت عمر رضی الله عنه دته دا پته نه و چې زمونږ د دین غلط ته او د مسلمانانو د دین ټیک دی، او ابو جهل دا پته و چې د مسلمانانو د دین ټیک دی او پیغمبر علیه السلام په حق پیغمبر دی، خو د ضد او د عناد د وجنه نو الله هغه ته ایمان نصیب نه کو، حضرت عمر رضی الله عنه ته ایمان نصیب نو ضد او عناد چې چا په سړي کې د الله هدایت نه نصیب کی. یو سړی نه خبره دی نو دته به الله پاک هدایت نصیب کی، خو یو سړی خبر دی او د ضد او د عناد د وجنه چې کوم دی ایمان نه راوړي دې سړي ته الله پاک هدایت نه نصیب کی. لكن الراسخون لیکن چې پاخه دي فی العلم په علم کې منهم د يهوديانو نه هغه کسان چې کوم اهل علم دي په علم کې پاخه خلق، خو دلته کې په علم کې د پخونه یوازې تش علم مراد نه دی کنه، ډېر علم د نورو يهوديانو سره اومو، خو دلته د علم نه په علم باندې عمل مراد دی. لكن الراسخون لیکن چې راسخ فی العلم په علم کې نو امور سره علم او هم په خپل علم عملو منهم د دوی نه یعنی د يهوديانو نه والمؤمنون چې ایمان راوړونکي وو والمؤمنون چې مؤمنان یعنی ایمان راوړونکي وو یؤمنون دوی ایمان لري، دوی خو ایمان راوړي بما په هغه قرآن باندې انزل چې نازل شوی دی الیک تا ته ای پاک حبیبه تا طرف ته چې کوم قرآن نازل شوی دی په دې ایمان راوړي، وما انزل او په هغه کتابونو هم ایمان راوړي انزل چې نازل کړل شوی دی من قبل کستانه مخکې، والمقیمین الصلاة او دوی قیمون کی دي د مونز، والمؤتون الزکاة او دوی ورکون کی دي د زکات، والمؤمنون بالله او دوی ایمان راوړون کی دي په الله باندې، والیوم الاخر او دوی ایمان راوړون کی دي په ورځ د آخرت باندې، اولئک هم دا خلق دي سنؤتیهم زرد چې مونږ به ورکو دوی ته اجرا عظیما اجر ډیر لوی. الله و چې کوم د اهل کتابونه ټول اهل کتاب داسې نه دي چې کوم د اهل کتابونه مسلمانان شوي دي نو الله پاک جل شانه دې ته موږ ډېر لوی اجر ورکو. واخذهم الربا او په وجه د اغستلو د دوی الربا د سود، وقد نهوا عنه حال داو چې دوی منګړل شي وو عنه د دې سودنا، واکلهم او په وجه د خوړلو د دوی اموال الناس د خلق مالونه بالباطل په باطل سره، واعتدنا او مونږ تیار کړی دی للکافرین د کافرانو د پاره منهم د يهوديانو عذابا الیما عذاب دردناک. لكن الراسخون لیکن راسخ خلق فی العلم جف علم کیو، لكن الراسخون لیکن مضبوط خلق فی العلم جف علم کیو منهم د يهوديانو، والمؤمنون ایمان راوړون کیو یؤمنون دوی خو ایمان لري بما په قرآن باندې انزل نازل کړل شوی دی الیک تا طرف ته ای پاک حبیبا، وما انزل او په هغه کتابونو باندې هم ایمان راوړي چې نازل شوی دی من قبل کستانه مخکې، والمقیمین الصلاة او خاص تور
قیمونکی دی دوی الصلاة د منزو والمؤتون الزکاة ورکونکی دی دوی د زکاة والمؤمنون او ایمان روڑنکی دی دوی بالله پا اللہ باندی والیوم الاخر و پورز د قیامت باندی اولائک سنؤتیهم دا خلق دی جزر د منگ بورکو دوی د اجرا عظیما اجر دیر لوی واخذهم الربا او په وجد اغستلو د دوی الربا د سود وقد نهوا عنه حال دا چې دوی منکل شي د دې سودنا واکلهم او په وجد خړلو د دوی اموال الناس د خلق مالونه بالباطل په باطله طریقه باندې واعتدنا او مونږ تیار کړی دی للکافرین د کافرانو د پاره منهم د يهوديانو عذابا الیما عذاب دردناک لكن الراسخون لیکن چې پاخدي فی العلم بعلم کې منهم د يهوديانو والمؤمنون چې ایمان راوړونکي دي یؤمنون دوی خو ایمان لري بما په قرآن باندې انزل نازل شوی دی الیک تا طرف ته پاک حبیبا وما په هغه کتابونو باندې هم ایمان لري انزل نازل شوی دی من قبل گستانه مخکې والمقیمین الصلاة خاص طور دوی قیمونکي دي الصلاة د منځو والمؤتون الزکاة او دی ورکونکي دي د زکات والمؤمنون بالله دی ایمان لرونکي دي په الله باندې والیوم الاخر او پورز د قیامت باندې اولئک هم دا خلق سنؤتیهم زرد چې مونږ به ورکو دوی د اجرا عظیما اجر لوی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه إله العالمين العزيز الشريف طول گناهنا معاف کړي خاتم بالخير او بالإيمان کې الله په وخت ځن قدر مدزل بس د اکثر په جبدا کلمه چالو کې لا اله الا الله محمد رسول صلى الله عليه وسلم